د الله د رضا دپاره سوال لرته کوم چې داسې جنکو سره چرته واده ونه کوي زندګي به هم تباه وربادي د داسې جنکو سره چرته هم واده ونه کوي چې زما عزتمندو هغه تا سره په موبایل باندې ملګري شوي هغه تا سره په موبایل باندې والله چې دا څنګه تا سره په موبایل خبرې کوي داسې بل سره هم کوي او نن سبا اکثریت زنانه زما محترم اوزګار خیلي په کورونو کې ناستي او یا خو یې ورکړي او یا چې کم دی هغې ودی نه چاله چې ورکړي 8 کاله 10 کاله د پلار په کور ناستی هغه وایي ودرېږه موږ پیسې ګټو نو دا وایي چې څه وکړم به داسې یو نمبر غلط میلاو شي یا چې کم دی د الګ نه یو نمبر غلط میلاو شي جنۍ اوچت چې جنۍ اوچت کې جنۍ له خو موقع په لاس ورشي به د سره هیلو های او جان او فلان فلان دا خبرې اترې دا شیر کوي زما عزتمندو بعضې هلکان غریبانان هغه لنډرانې غریبانانو ودونه نه وي ښځې نه وي هغه غریبانان خو داسې ښځو پسې ړندېږي خو د مینو پسې یا د داسې خوږو خبرو پسې چې کم دی ارمانجن وي او ده ورته داسې تاسو خو اورېدلي که نه چې د یو زنانه د زنانه د یختو د لاندې د یو یخته د لاندې وایي 100 مکرونه زما عزتمندو په الله یقین وکئ چې دا تاسو اوس بعضې ملګرو ودونه کړي او هغه داسې موبایل باندې په فیسبوک باندې په مسنجر باندې په وټسپ باندې په ټیک ټاک باندې د یو جنۍ سره چې کم دی په رابطه کې شي او هغه ورسره د پیار او د محبت او دا خبرې اترې کوي په الله قسم هغه خلکو خو بالکل د خپلو ښځو نه ړونه ماړه شي د خپلو ښځو سره د محبت په ځای نفرت پیدا شي زما عزتمندو بیا ورته خپلې ښځې د سړي لوریانې نه ښکاري وجه صحیح د دې ښځو د خبرې دا نحوست او دا مرداري ولې چې د غلطو خلکو سره ستا خبرې اترې وشوې د هغه غلطو خلکو اثر به ضرور په تا باندې کیږي زما محترمو زنانو ته م ویم بعضې هلکانو ودونه کړي بعضې جنکۍ چې کم دی هغه په موبایل باندې په فیسبوک یا په وټسپ یا په ټیک ټاک یا په یو نه نیم انسټاګرام په دې رابطو باندې یو بل سره د هغې یعنې رابطه وشي او خبرې اترې شروع شي زما عزتمندو زه به تا سره واده کوم زه به تا سره واده کوم منځ کې د دې هلک خپله ښځه وي خپل بچي د واده ډوله نیت نه صرف په دې جنۍ باندې زندگی تباه کولی یا دا جنۍ په دې هلک باندې زندگی تباه کولی په الله قسم زما محترمو داسې عجیب عجیب وخت راغلی داسې عجیب عجیب مسلې موږ له راځي ولاړونه هم دردېږي دې وجې نه دا کیمرې مخامخ راشو دا کیمره ځان ته ولګو چې دا خپل مسلمانان رونه خویندې پوه کړو چې زما عزتمندو په دې چالونو کې مه راځئ په دې خبرو کې مه راځئ قسم د الله په ذات باندې د موبایل چې کمې یعنی رابطې دي او د موبایل متعلق چې کومې رشتې شوي هغه رشتو سمون نه دی خوړلی څومره کیسونه راځي زما عزتمندو همدغه شان چې کم دی په موبایل باندې خوښه شوې ده نه جنۍ کتلې ده نه هلک کتلی دی بس یو بل سره یو هلک هغه زما عزتمندو همدغه شان واده کړي جنۍ سره په موبایل باندې رابطه وه او هغه جنۍ ورسره دومره حده پورې لاړه چې لکه نن سبا تاسو ته پته لګي ستاسو د یو جنۍ سره څومره وخت نه په دې موبایل باندې رابطه د چا 2 کاله د چا 3 کاله د چا 10 کاله دومره وختونه شوي چې دا په موبایل باندې چا 2 کاله والله موږ ته خلک میسیجونه کوي کالونه کوي موږ سره رابطې کوي چې څه وکړو دا خو زما اړه ته پرېوتې ده دا خو بالکل ما نه هېرېږي نه هغه زنانه چې کوم دی ورته څه وایي ګوره دا تا چې کومه ښځه کړې ده ګوره دې ښځې ته به نږدې کېږي نه هغه پې خبره شوې یا په دې خبرو کې هغه د خپل واده نه هغه جنۍ خبره کړه چې ما خو واده کړی نو دې جنۍ ورته په دې خبرو کې زما عزتمندو داسې یعنی خبرې وکړلې چې هغه غریب دومره اوټ پوټ کړو په ځان یې پوه هم نه کړو ورته وایي که ته دې خپلې ښځې ته نږدې شوې نو دا ووایه چې دا ښځه په ما طلاق نو دا غریب خو څوک هم چې نوی شی ویني او زما عزتمندو د کوی منډکې د کوی چیندخي بار دنیا نه خبر نه وي خپله چې کوم دی خوږه ښځه او خوږ کور په ځان باندې وران کړي نو هغه غریب چې کوم دی دغه الفاظ ورته هغه جنۍ ته ویل چې بالکل په ما باندې به ښځه په 3 کاڼو طلاق کړي که زه ورنږدې شم حالانکې خبره بیا دومره حد ته راله مثلا درته بیانوم که دا د خپلې ښځې ته ورنږدې شو نو زما عزتمندو یو طلاق به واقع شي واقع شي بیا دې چې کوم دی یعنی رجوع ورته وکړي بس هلو های بس خپله ښځه ده بس هېڅ خبره اتره نشته خو زما عزتمندو په الله قسم د جنۍ د زنانه د یخته د لاندې 100 مکرونه دی په تاسو باندې ژوندونه او زما عزتمندو زندګیانې ستاسو د ژوند نه هغه سکون او راحت هغه اخیستل غواړي په تاسو باندې څه چل شوی تاسو دومره نه پوهېږئ ستاسو دماغ دومره
دومره حده پورې په تاسو باندې ایزي لوډونه ایزي پیسې او دا راولېږه او دا وکړه او فلانکې وکړه دا غریب هغه جنۍ چې ورته سوی دا ورته همغه څه کوي زما عزتمندو والله چې داسې د سرو سرو ګوتمې په هلکانو باندې جوړې کړي دي او یو ماشوم په ذریعې سره هغه ګوتمه ورلېږلې ده بیا هغه جنۍ بل سره رشته کړې ده نمبر یې ورپسې بلاک کړی دی پوه شو بالکل خبرې اترې تاسو ته څه پته ده جنۍ چېرته ناسته ده څوک ده هلک دی جنۍ ده دا زه چا سره لګیا یم هوش او حواس نه زما عزتمندو موږ پښتانه کار نه هلو په دې لانجو کونجو کې زمونږ نن څومره جنکۍ څومره هلکان هغه ضایع شو د هغې زندګیانې تباه و بربادې شو پوه شو د هغې زندګیانې تباه و بربادې شو اوس هم ماته یو نوجوان کال وکړو وایي زما یو جنۍ سره چې کوم دی 7 کال وشو په موبایل باندې هغې سره زما رابطه ده اوس هغه جنۍ وختي هغه د زړه نه ایستی دی خو د ده په زړه کې بیا هم تاویږي حالانکې د بله ښځه د خوښې ښځې یې کړې ده د هغې نه یې بچي هم دي وایي بله ښځه هم کوم ما ورته د الله دپاره که زما مني او زما نه مشوره اخلي نو د دې موبایل جنکو سره بالکل رابطې مه کوه د هغې سره بالکل یعنې رشته ونه کړي والله که هغه تا سره ژوند وکړي تا سره ژوند کوي نه ابه تا په شرمونو وشرموي څنګه تا سره دا په موبایل باندې هغه خپله ویلې چې یو نمبر رانه غلط میلاو شو او زما چې کوم دی هغه نمبر یو جنۍ اوچت کړو چې هغې اوچت کړو هغه راپسې ونښتې هغې خبرې په ما دومره خوږې ولګېدلې زما خبرې په هغې او بس یو بل سره لګي په دې کې 7 کاله تېر شو نو په دې 7 کالو کې تاسو وایئ چې څومره به دا هلک سټلی څومره به دې هلک نه چې کوم دی زما عزتمندو په پلار باندې هم سخته په مور باندې هم سخته په خویندو هم سخته پوه شوې مه کري خلاصوه مه بیلونه مه کور ته خوراکونه راوړه پیسې کم غواغې بي دا ټول هم په دې ترتیب باندې وځي که پلار غریب حق حیران چې پیسې بچې ته ولې ماله کمې راکړي هغه به دومره وګټلی شوي منځ کې هغې له ګوتمه جوړوي هغې له جامې کوي او په یو په بلې ورلیږي دا غریب هسې پسخي جنۍ کتلې هم نه په سترګو باندې ټپې چتې هم په سترګو ناست دي زما عزتمندو په الله قسم دې هلکانو ته ویم جنکو ته ویم د دې رابطو نه منې شئ دې هلکانو ته ویم دې جنکو ته ویم دا چې کومې غلطې رابطې تاسو د خپل پلار او د مور او د رونو د هغې نه پټې شروع کړي دي والله دا هلاکت دی دومره لوی دلدل کې به وغورځېږي قسم د الله په ذات باندې بیا به چې کم دی د هغې نه ډېر په مشکله باندې تاسو راوځي ولې ځان بې عزته کوئ ولې ځان په شرمونو شرموئ زما عزتمندو الله علی الاعلان قرآن کې فرمایي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیب پاکي ښځې د پاکو سړو دپاره او د پاک سړي د پاکو ښځو دپاره خبیثي بدکرداره بدکاره ښځې د بدکاره سړو دپاره دي بدکار سړي د بدکارو ښځو دپاره دي دا یاد ساتئ تاسو چې د بل لور خور سره په موبایل باندې غلطې رابطې ساتئ دا یاد ساته اوس ته په خپلې ښځې باندې راشي ته په خپلې لور باندې راشي او ستا دا لور بل چا سره رابطه کي نو که ته پښتون یې او تا د غنم دانې برابر تا کې غیرت وي که نه ته په دغه ورځ باندې خودکشي وکړي ځان به ووژنې څومره به در باندې بد لګي نو همدغه شان دا هم د چا خویندې دي دا تاسو چې ورسره په موبایل باندې رابطې کوئ موږ سره ډېرو جنکو داسې مولوي صاحب ډېر هم خوښ او دا چل دی هغه چل دی چېرته هم بیان وکړو زموږ بیان به خوښ شو په موبایل باندې به کتلي او دا یو طرف نه بل طرف نه والله نمبر یې مې ورپسې بلاکې کړي داسې زنانه وایي موږ به خودکشیانې وکړو زار به حالانکې څوک کراچۍ ته واده شوي څوک په یو ځای څوک په بل ځای 3-4 بچي دي الله دې معافي وکړي ټول چلول دی ټول چلول ډوګ بوګ روان دی خپلې زندګیانې بچ کړي خپلې زندګیانې بچ کړي والله لږه په ځان سخته تېره کړه داسې پاک او صفا او دومره حسینه بیبي به درله الله درکړي له به دې پې الله پاک راټول کړي او په الله قسم چې دا کومو جنکو دا د پردو هلکانو سره په موبایل باندې خبرې اترې کړي موږ له دا کیسز راځي موږ له دا ټولې مسلې راځي قسم د الله په ذات باندې خدای په داسې خاوند واړي که نه چې نه یې خاوند خوښي نه یې هغه خواښې خوښي نه یې اسخر خوښي خو مجبورا بس مجبورا بس زندګیانې تباه و بربادي خدای په داسې ځای کې واړي چې هغه کور ورته خدای پاک جهنم جوړ کړي همدغه شان دا هلک ولې دا خو د قسمت لیک دی دا خو د تقدیر لیک دی په تقدیر چې د سلیک وي بل به نشي کومه شپه چې د په ګور وي کور به نشي ستا په تقدیر کې چې کومه جنۍ لیکلی شوې ده ستا په تقدیر کې چې کوم هلک لیکلی شوی تا ته ضرور میلاوي که ته دا ځان مړم کې که که ستا په قسمت کې 2 ښځې 2 به کې 3 به کې 4 به کې که د اسمان ځمکې ته راځي ځمکه اسمان خو دا تقدیر لیک دی دا به تا ته میلاوي لیوني کېږئ مه د دې رابطو نه ځانونه منې
د دې ځای نه واپس شئ. دا کم ځای پورې تاسو خبرې اترې کړي لږ به په ځان سخته تېری پوه شوې. په دې کورونو کې دومره ښایسته ښکلې بیبیانې ناستې په پرده کې پاک صفا. راشه زه تاسو ته میسیجونه واورم دنیا په کومه روانه ده، دنیا په کومه روانه ده. خاون به مسافري د به چې کم دی خاون غریب ولا ټچ موبایل دی وجې نه اخیستی چې دا به ما سره خبرې اترې کوي، دا به چې کم دی په الله قسم دا به نورو سره په رابطو کې مولیانو سره به ګپې شپې ولي هلکانو سره قسمه. خاون غریب ته څه پته ده؟ والله چې ستاسو دا بعضې ټول نه یادوم دا ښځې د تصویران باقاعده ورته ورسینډ کوي چې زما بدن وګوره، زما ښایست وګوره، او د چواري خاوند ته مې وګوره. خاوند سره کم تصویر استې هغه هم ورته دا ټولې مسلې موږ له راځي، دا ټول کیسز موږ له راځي. زما عزتمندو لږ ونته کې سترګې وغړوئ، لږ د غفلت د خوب نه را بیدار شئ، لږ ونته کې په دې خپلو لوریانو نظر وساتئ، په دې خپلو بچو نظر وساتئ. دا څه کوي چرته لاړو چرته نه رالو د شپې دې دا لور څه کوي وایي دې زنانو دې خپلو میندو له موبایلونه مه ورکوئ. ولې یو نه یې تپوس وکړو که نه چې هلکه معشوقې سره دې خبرې کېږي که نه موبایل ورسره شته؟ وایي نه موبایل خو ورسره نشته خو د مور په موبایل مې ورسره رابطه کېږي. د چا په موبایل؟ د مور په موبایل مې ورسره رابطه کېږي. وایي دې میندو له یې موبایلونه مه ورکوئ. اکثریت جینکۍ دا د دې میندو د لاسه تباه و بربادې شو، دا د دې میندو د لاسه خرابې شو، د مورینو د لاسه. نرمي ورسره کوي، څه ورته وایي نه، پروا نه کوي. راشه قسم د الله په ذات باندې مخکې مې یو جنۍ د خاوند کور ته چې په ډولۍ کې یوړه لږ ساعت بعد باتروم ته لاړه او په باتروم کې ځان باندې د خاورو تیل واړول او زما عزتمندو تیلې ورته کړو. په باتروم کې چغې شوې، هغه چغې شوې بس خلکو دروازه ورپسې ورماته او ځان یې بس لوله په کړی به چې خوښې یو یو ودیږي بل ته به دغه صورتونه او دغه به مخې ته راځي. بیا دا تباینې او دا نقصانات به مخې ته راځي. ولې ځانونه په سرو سترګو جوړوئ؟ زمونږ خو دغه فریاد دی درته اوروي د الله د رضا دپاره. زما دا خبرې مخکې شیر کوي چې څومره جنکو څومره د زنانو هلکانو نوجوانانو زندګۍ الله پاک بدلې کړي او بچ ولې په دې کې بس تاسو زما سره پوره سئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم.